په مخکینی قومونو باندې ډېر غټ شی عذابونه راغلي وو. قوم عاد ته که وکتلی شي، قوم صالح علیه الصلاة والسلام، قوم هود او قوم لوط علیه الصلاة والسلام، دا تمام قومونو باندې مختلف قسم عذابونه راغلي وو. په زلزلې او تیز هواګانې او د اوبو قحط او ورسره تر دغې پورې حدیث مبارک کې راغلی چې په تاسو باندې به د اسمان نه کاڼو د ورېدو انتظار کوئ. چې کله دا مختلف قسم ګناهونه زیات شي نو بیا تاسو د اسمان نه د کاڼو د ورېدو انتظار کوئ چې د اسمان نه په تاسو باندې د وریځو نه کاڼي راوورېږي. حدیث د ترمذي شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه خبره فرمایلو چې کله په قوم کې ظلم زیات شي، چې کله په قوم کې انصاف نه وي، او چې کله په قوم او په معاشره کې سود عام شي، ګانې بجانې عام شي، مشرانو بیزتی شروع شي، او خلک علم حاصلوي د دنیا دپاره او مال حرام زیات شي، او دا تمام قسم ګناهونه چې کله زیات شي او په جماعتونو کې دنیایي خبرې شروع شي، نو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو باندې به زلزلې راشي، تاسو باندې مکمل ځمکې به در باندې ننوځي. دغې وجې نه په افغانستان کې چې کوم حالات راغلي دي دا د تمام امت مسلمه او تمام دنیا خلکو دپاره خبرداری دی. په دا کې هیڅ د یو قوم یا دا موږ نشو ویلی چې هغه علاقه کې ګناهونه ډېر زیات وو، دا موږ نشو ویلی، ځکه چې زلزلې او مصیبات دا په مختلفو طریقو باندې راځي. کله کله هغه ځای کې ګناه زیاتوي، دغې وجې نه راشي، ګناهګار هم ځان سره یوسي او بې ګناه خلک هم ځان سره یوسي. همدغې خبرې ته قرآن پاک اشاره کړې دو واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، ویریږئ د هغې فتنې او د عذاب نه چې صرف ظالمان به په هغې کې هغې ته ونه رسېږي، بلکې چې څوک ظالمان نه وي هغه خلک به هم ځان سره په لپیټ کې واخلي. نو حاضرینو، زلزلې او مصیبات کله کله هغه ځای کې غلطي او ګناه وي ځکه راشي، کله کله به طور امتحان راشي، او کله کله داسې وي چې الله تبارک وتعالی تمام دنیا خلکو ته ښایي چې وګوره زه دومره زورور ذات یم چې په دوی زلزله راوستی شم، په تاسو هم راوستی شم. د ګناهونو د منع کېدو د وجې نه رب ذوالجلال کله کله داسې یو خبره ارشاد فرمایو، کله کله داسې یو عمل فرمایي. دغې وجې نه ورونو مونږ تاسو له پکار دی چې د هغې ګناهونو نه پرهیز وکړو کوم باندې چې انسان ته ډېر سخت زیان رسېږي. تمامو ګناهونو نه پرهیز وکړو ځکه چې په دې باندې انسان ته ډېر غټ زیان رسېږي. رب ذوالجلال هم سره زما کامل ایمان نصیب کا، او الله تعالی د مونږ تاسو آسماني او زمینی آفاتو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. آمین یا رب العالمین.